نور دا مسله اوږده نه بیانومه، دومره اختصار سره ویمه چې په نبي علیه السلام جادو شوی و. جادو لبید په نوم یو بدبخت انسان و، یهودي و، د خیبر دو لوریانې وې، په شریکه د نبي علیه السلام ویښتو ګمنځ پیدا کړی او په نبي علیه السلام باندې جادو کړی. نبي علیه السلام بیمار شوی و، په ذهن باندې ولا اثر کړی، جنسي قوت یې ولا متاثر کړی، حافظه ولا خرابه کړی و، بدن یې ولا سخت بیمار کړی او الله رب العالمین فرشتې راولېږلې او دا علاج ورته وښودو چې په بیر زروان کې د نر کجوري غلاف دی او په هغې کې دا تعویذونه معویذونه پراته دي، 11 غوټې ستا دی دغه له ورکړې دي د ویښتو له دا راواله. نبي علیه السلام پسې خپل زوم حضرت علي او خپل سانډو همزلف زبیر ابن عوام ولېږل، ویل کلیوالو سه دوه بوځئ ځکه پردی کوی دی چې سره ته ونه وي. 4 کسان لاړل او دغه تعویذونه راوړل او نبي علیه الصلاة والسلام باندې دا 2 سورتونه نازل شول. دا به ویل دا به ویلو او یو دغه به پرانیستو، یو به آیت وایو او یو به غوټه پرانیستله. خو یو خبره ده کومه، هغه دا ده چې تاسو کله قرآن کریم کولاو کوئ که نه، دا مسله رانه یاده کوي چې بیا وچاره مولانا عنایت الله راغلی چې یو مسله هم دې کم از کم یاده کړله، دا یاده کوي. هغه دا ده چې تاسو کوئ دې صورت ته وګورئ، په دې لیکلي دي سورة الفلق مکیة او په دې سورة الناس کې لیکلي دي سورة الناس مکیة چې دا مکی سورتونه دي. نن سبا خلق داسې دی منکرین حدیث، نن سبا نه دی، دا د 1903 نه دا فتنه شروع شوې ده. غلام احمد پرویز، عبدالله چکړالوي او د هغې سره نورم ډېر تمنا عمادي او دا جلانی برق ډېر لوی خلک تیر شوی دی. خو دا د انکاري حدیث یو فتنه ده او هغوی دا خبره کوي چې په نبي علیه السلام جادو نه دی شوی او دا دروغ دي. ولې؟ ځکه چې په نبي علیه السلام باندې جادو یې کړی دی د خیبر یهودیانو او دا د مدینه خلکو خیبر والا له پیسې ورکړې وي چې په نبی علیه السلام جادو وکړه. دا خو د مدینې دور دی، دا دور د مدینې دی. زروان چې دی دا په مدینه کې ځای دی. نو صورتونه مطلب 14 کاله مخکې نازل شوي دي او جادو وروسته په نبی علیه الصلاة والسلام باندې شوی. خبر سوال تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ یعنی په نبی علیه السلام جادو مدینه کې شوی دی او دا صورتونه وایي چې دا په دغه وخت کې را نازل شوي دي. موږ علما کرام دا وایي په حدیثو کې راځي که نه چې په نبي علیه السلام جادو شوی دی، نو دا صورتونه را نازل شول، نو نبي علیه الصلاة والسلام به دا صورتونه ویل او دا غوټې پرانیستلې. نو سوال دا چې دا صورتونه خو مکي صورتونه دي، چې مکی صورتونه دا خو او دا تقریبا د نزول په لحاظ باندې 2122 نمبر تقریبا جوړیږي، 21-22 دي. نو 2122 دا خو بالکل د ابتدایي زمانه صورتونه په نبی علیه السلام نازل شوي دي او په نبی علیه السلام جادو په هغه مدینه کې په آخره زمانه کې د 1 کال نه وروستو، یعنې د خیبر غزا چې شوې وه نو دا په 1 کال باندې شوې وه. د نبی علیه السلام مدینه کې کم از کم 2 کاله شوي دي. نو څنګه په نبی علیه السلام جادو وشو او دا صورتونه نازل شول؟ نو په دې وجه باندې چې کمزوری مسلمان چې دا خبره واوري، د مولوي صاحب تقریر واوري، یاره بالکل دا مولیان په دین نه پوهېږي، ښه موږ ته دین غلط بیان کړی دی. او که دا مولیان دین غلط بیانوي نو بس هغه یو مولوي صاحب خبره ویسي وایي دا دین مولیان غلط بیانوي، نو بیا د کلي مولوي صاحب خلکو ته کمزوري ښکاره کېږي. دې جواب یاد کړه چې تا ته علمي جواب معلومي. اصل خبره دا ده چې په قرآن کریم کې 2 قسمه صورتونه دي. څه صورتونه دا چې دا 2 ځل نازل شوي دي، دته تکرار النزول وایي. تکرار النزول لکه سورة الفاتحه هم 2 ځل نازل شوې ده، یو ځل بغیر د یو ځل نازل شوی چې نبی علیه السلام ته وحی لا نه ورغلی او بیا وروسته بیا نازل شوی دی. مولانا کشمیري صاحب تحقیق په دې ځای کې کړی دی او د دې صورتونو په باره کې دا راځي چې دا صورتونه اول په مکه کې نازل شو. کله چې حالات سخت شول او د نبی علیه السلام د قتل منصوبې جوړې شوې، دا صورتونه نازل شول. بیا چې کله نبی علیه السلام مدینې ته لاړو، په مدینه کې کله حالات سخت شول، په نبی علیه السلام جادو کله وشو، نو الله رب العالمین جبرئیل راولېږو، وایي دا په 2م ځل ورته وویلو چې اوس پې ځان هم دموه. دې کې تکرار النزول دی، تکرار النزول. په دې وجه باندې په نبی علیه السلام بالکل جادو شوی دی او د جادو داسې اثر دی لکه څنګه چې په ټوپک باندې سړی څوک اولي او په هغه باندې اثر کېږي. البته شرک دی، ګناه ده، ځان به ترې منګه ساتو. نبي علیه السلام باندې جادو شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیتونه ویلو او جادو اثر ترې ختم شو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په خالص امداد د نوم د الله الرحمن چې ډېر بې اندازې مهربان دی، الرحیم همیشه مهربان دی. قل ووایه پیغمبره اعوذ د پناه غواړم برب الفلق، په رب د سبا باندې. د فلق رب څوک دی؟ الله. من شر ما خلق، د مخلوق د شر نه پناه غواړم. ګوره دا صورتونه وایه، الله به د مخلوق د شر نه پناه درکوي. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تورې تیرې نه پناه غواړم اذا وقب، کله چې راخوره شي. وقب معنا علماو کړله اذا اشتد ظلامه، چې کله دا تیاره زیاتېږي سختېږي. 2 قسمه تیارې دي، 2، یو د ماښامي تیاره ده، یو د سارې ده. د سارې هغې ته غلس وایي ظلمة آخر الليل، یو د ماښام د مانځه نه پس د دې ظلمة اول الليل دې ته غاسق وایي. د ماښام د مانځه نه پس کومه تیاره راځي دې ته غاسق وایي. ولې په دې ټیم کې خلک بیا د سدورانو کارونو اراده شروع کړي، هلکه ځان برابر کړي چې تیاره راځي چې موږ غلا وکړو یا پلانې ځای ته لاړ شو، پلانې چلو وکړو، پلانې چلو.
ومن شر النفاثات پناه غواړم د شر د هغې انسانانو نه چې پوکي کوونکي دي فی العقد په غوټو کې چې په غوټو کې څوک پوکي کوي نو د دې نه پناه غواړم. نو دې پوکي نه عام پوکي مراد نه دی. ګورئ د دې پوکي نه عام پوکي مراد نه دی. هغه حدیث کې بعضې وخت کې سړی په حدیث باندې پوه نشي، په قرآن پوه نشي. حدیث ته نبی علیه صلات وسلام فرمایي تاسو په دغه کې پوکي مه کوئ، په لوښي کې پوکي مه کوئ. یعنې سړی چې ګلاس کې اوبه څښي که نه او په دې کې دا په یو ساس کې نو دا سا الي بیرته په دې کې دا سا بیرته ښکته ځي. نبي علیه السلام داسې مه کولې، ځکه هسې کېدای شي په دې پوزه کې د ګندګي وي یا په خوله کې داسې او دې ته منتقل شي. دا پوکې وایي موږ وایي پوکې حرام دی. داسې اورېدلې به مې دا خبره. دې پوکې نه دا پوکې نه دی مراد، داسې پوکې سړی وکړي. دې دا پوکې مراد دی چې اوبه څکې او یا چای څکې او په دې کې بیرته سړی دا پرشار یې کوي. سړی چې کله تږی او دا اوبه څکي او بېرته راپرشېږي نو کله کله پې ټوخی ولګي پرنجی نو پخه ګندګي دې به دې اوبو کې راپرېوځي. یو طالب علم چېرته دا مسله اورېدلې وه چې په لوښي کې چې پوکې کول حرام دي، پوکې کول حرام دي. بله ورته بیا قاري صاحب ویلي چې لکه پاسېږه ناوخته دی دا ډیوه مړه که ویل تا نه ویل چې پوکې کول حرام دي. او چې نه که نو دا پوکې مې ته نه ویل بل پوکې دی. په دې وجه باندې د ومن شر النفاثات فی العقد نه مراد دا نه دی چې په غوټو کې پوکې کوي. بالفرض که چا غوټه جوړه کړې ده، غوټه د پلاستیک دا غوټه سړی جوړ کړي هغې ته پوکې کوي چې یخ شي، دې کې ګناه نشته. د دې نفاثات فی العقد نه مراد جادوګر خلک دی چې څوک و یعنې بند جوړوي او هغې له غوټه ورکوي او بیا پې جادو پوکي. دې نه پناه یاد ساتئ. ګورئ عزتمندو دا ډېر خطرناکه خبره ده. که چېرته موږ یا په خپله جادوګر یو او یا د چا په باره کې موږ د جادو نیت کوو چې جادو پې کومه، یاد وساته دومره پرېوتلې چې الله د نه پناه غوښتلې ده. نن سبا جادو ډېر عام دی، ښځې او نر په دې جادو کې اخته دي. بلکې الله دې معافي وکړي په یو وخت کې زما د ملګرو څه مسله راغله، ما ته چېرې د دې مولانا صاحب خوا راسه لاړ شه، لاړم ورسره. مسله دا وه چې چېرته د ښځو مسله وه، چېرته زنانه و نکاح یې کړې وه بیا هغه د خاوند نه تلې وه هغې جوړوله نه جوړېدل. نو ویل چې په دې کور راله جادو وکړه. نو ما ورته ظالمه دې لپاره دې راوستی وم ځان سره. نو مولي صاحب ته وایي جادو راله وکړو. نو هغه ورته چې کړی مې خو دا مولي صاحب ځان سره راوستی دی، بده خبر لوډ سپیکر به راپسې بیا وایي. نو دا سړی علم وکړي بیا هم جادو کوي، عالم دی بیا هم جادو کوي. نو چې کله ته جادو کې نو ځان ته دا خبر رایاده کړه چې الله فرمایي ومن شر النفاثات بالعقد. د هغه انسان نه الله پناه غوښتلی دی چې په غوټو کې پوکي کوي. دا دومره کمزور او بدبخت انسان دی چې دا کله لګیا وي په خلکو باندې جادو کوي. دا دومره خطرناک عمل دی.